ځکه احادیث مبارکو کې راځي چې کوم انسان په اوبو کې وفات شو مړ شو دا شهید دی. د ټولو نه اول خبره دا ده چې په سوات او بونیر صوابۍ یا نورو علاقو کې چې کوم سیلاب راغلی دی دا د څه وجې نه راغلی دی؟ دا د الله عذاب دی او که د الله عذاب نه دی؟ ورونو دا د الله تبارک وتعالی عذاب دی د ژوندو دپاره. ځکه چې کله ته الله تبارک وتعالی خفه کې الله به تا خفه کوي. نو دا عذاب دی د ژوندو دپاره. کم کسان چې په دې کې وفات شوي دي هغه شهیدان دي، هغه بختور خلک دي، هغه الله ته خوښ خلک دي. ځکه احادیث مبارکو کې راځي چې کوم انسان په اوبو کې وفات شو مړ شو دا شهید دی. نو په دې سیلاب کې چې کوم کسان وفات شوي دي دا شهیدان دي، دا د الله په نسبت باندې غوره او بهتر خلک دي. څومره غوره او بهتر خلک دي؟ دومره غوره خلک دي چې الله تبارک وتعالی زمون خدمت ته هم محتاج نه کړل. الله په سیلاب راوستل، وفات شو، شهیدان شو، د دغې تیږو د دغې خاورو د لاندې د هغې قبرونه هم جوړ شو. غسل هم په دغې سیلاب کې الله په خپله د هغې غسل وکړو. نه زمون غسل ته ضرورت راغی، نه زمون دفن ته ضرورت راغی، ځکه چې الله زمون نه خفه دی. الله زمون په لاس باندې د هغې خدمت نه کول غوښتل، نو زمون خدمت ته هم پرې نه ښودل. الله ورله په خپله په دې سیلاب کې غسل ورکړو، د دغې تیږو د لاندې ورله قبرونه جوړ کړو. دا الله ته بهتر او غوره خلک و الله ځان ته واخیستل. غم چاته پاتې شو؟ غم ژوندو ته پاتې شو، غم ما او تا ته پاتې شو. ولې الله مونږ له دا غم راکړو؟ ځکه مونږ الله خفه کړی دی، مونږ الله غمجن کړی دی، مونږ الله خفه کړی دی. نو چې کله ته الله خفه کړي نو الله به تا ضرور خفه کړي. بعضې خلک وایي چې دا د الله عذاب دی، نو دا عذاب په دې کافرو ولې نه راځي؟ عذاب په مسلمان باندې به راځي. هغه پسې خو الله رسۍ پرانستې ده، په کافر پسې هغه دپاره خو په دنیا کې مزې دي. پلار د هغې بچي نه خفه کېږي چې کوم بچی ورته نازولی وي. هغه بچی چې معمولي غلطي وکړي نو پلار ته ډېره صدمه او خفګان رسي. کوم بچی چې د مخکې نه نافرمانه دی نو پلار یې ووایي دا پکې هسې نه دی، دا خو هسې لوپر شی دی. خو چې کوم فرمان بردار او تابعدار بچی مې و هغه مې نافرمانه شو، پلار یې په دې خفه شي که خفه نه شي؟ الله تبارک وتعالی خفه کېږي د مسلمان نه. ځان ته د نبی علیه الصلاة والسلام امتي وایي او خلاف کوي د نبی علیه الصلاة والسلام، الله به در باندې عذاب نه راولي. لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي او خلاف کوي د دې کلمې، الله عذاب به نه راځي. نو دا د الله عذاب دی د ژوندو دپاره. باقی زمون سوات، بونیر، باجوړ داسې د پښتنو چې کومې سیمې او علاقې دي، کو سوچ وکړي الحمدلله په دې کې حیا او پرده د نور علاقو نه ډېره زیاته ده.
دینداری پکې ډېره زیاته ده. که مونځ ګورې په پښتنو کې دی، که روژه ګورې په پښتنو کې ده، بیا دا مشکلات او مصیبتونه او دا غمونه همیشه په پښتنو ولې راځي؟ زما ذهن کې یو څو خبرې راځي. دا لازمه نه ده چې ما سره د هر سړی په دې خبرو باندې متفق وي، خو ما ځان له سوچ کو چې زمونږ په پښتون قام باندې د الله د عذابونه او د مصیبتونه همیشه ولې راځي؟ د ازمایښونه په موږ باندې همیشه ولې راځي؟ د ټولو نه لومړی او اول وجه چې زما ذهن ته راغله نه هغه دا ده چې موږ پښتنو کې د علماو ګستاخي ډېره ده. موږ پښتنو کې د علماو بېعزتي ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده. او احادیث مبارکو کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د عالم سره دشمنی وکړه د زما سره دشمنی وکړه. چې د عالم بېعزتي وکړه حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه الصلاة والسلام بېعزتي وکړه. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې د نبی علیه السلام بېعزتي وکړه د زما بېعزتي وکړه. زمون پښتنو کې د علماو ګستاخي ډېره زیاته ده. تاسو به یو پنجابی چېرته نه یې لیدلی چې د هغه د خپل مولا سر په خنزیر پورې تړلی کلک کړی. تاسو پنجابی چېرته نه یې لیدلی چې هغه د مولا سر راغستی او په سپي پورې کلک کړی دی. داسې به تاسو چېرته یو پنجابی ډېر کم به چېرته داسې وي. هر ګناه پکې شته دی، خو د خپلو علماو ډېر قدر کوي پنجابیان، ډېر عزت کوي، ډېر احترام کوي هر بل قوم سیوا د پښتون نه. تاسو کو خیال کړئ مخکې ورځو کې د سوات د یو ظالم قاري را لګېدلی او د یو حافظ قرآن یې شهید کړی. په سوات او واقع تاسو ته یاده ده، یو ظالم قاری را ولګېد او د قرآن حافظ بچی شهید کو په والو والو. ما مې دا بد شوي دي، زما د مدرسې استاد هم دا بد شوي دي. ما مې دا قاری نه او د قاری په جامه کې یو ظالم او د قاریانو د بدنامولو دپاره راغلی. زما مدرسو د ټول نه زیات د هغې مذمت کړی و، خو زمونږ پښتنو د هغې په اړه کې یوه مدرسه یو عالم پرېنښود. د دې سیلاب نه مخکې لږ فکر وکړئ د علماو کومه ګستاخي شروع وه په سوات، بونیر، باجوړ په پښتنو سیمه کې. سوچ کړی دی په نوم یې پټکي بېعزتي شروع وه. د دې کلي د دې علاقې د خلکو پوسټونه ما لیدلی دي چې وی الله ته مې د مولا نه خلاص کا. ما به کتل او دا مې ښه په یو غور سره کتل. مې زما په مقتدیانو کې به یو تن داسې پوسټ خو چېرته نه کوي، او مې کو زما په مقتدیانو کې د یو تن پوسټ ما ولیدو چې د عالم خلاف کړی و. دا مې د الله سره وعده کړې وه که دغه مقتدي مړ شو د جنازې نه به انکار کو د دغې مقتدي نکاح ونه وم به چې بل څوک وله راوله. دا مې ویلو د خپلو مقتدیانو پوسټونه مې کتل په دې غرض چې زما په مقتدیانو کې خو به داسې څوک نه وي، خو دې کلي کسان مې پکې لیدلي، د دې علاقې کسان مې پکې لیدلي دي. د غنی خان یو شعر دی، ما له خو نور نه راځي، په آخر کې داسې دی اخلاص مې د مولا نه که نه داسې دی. دا مې د دې علاقې د کسانو دغه شعرونه شعر کړي وو، او هغه کسانو چې دغه مولا ورله یو څو ورځې مخکې نکام تړلی وه. د عالمانو ګستاخي په موږ کې ډېره زیاته شوې وه دې ورځو کې. د سوات د واقعې نه وروستو چې کله دغې قاري بېضمیره دغې ظالم یو طالب شهید کو که نه،
بیا مونږ دې ته نه دي کتلی چې دا عالم دی او دا طالب دی او دا د قرآن حافظ دی. لوی لوی عالمان لوی لوی بزرګان د هغې ګستاخي په مونږ کې شروع شوه. هرې مدرسې ته مونږ په بد نظر کتل شروع کړو. الله تبارک وتعالی به خفه کېږي که نه به خفه کېږي؟ نو زما په ذهن کې چې زمونږ په سواد بنیر په دې علاقو باندې دا پښتنو سیمه باندې دا تکلیفونه ولې راځي، د هغې اوله وجه دا ده چې د علماو بېعزتي په موږ پښتنو کې زیاته ده. د علماو ګستاخي په موږ کې ډېره زیاته ده. او د عالم سره دشمني کول دا د الله سره دشمني کول دي. نو یو خو زما په ذهن کې دا راځي چې د سیلابونو وجه په پښتنو سیمه کې هغه د علماو ګستاخي کول دي. دویمه وجه چې په موږ باندې د الله دا مصیبتونه او د عذابونه ولې راځي، دویمه وجه زما ذهن کې دا راځي چې د پښتنو سیمه کې زنا نشته، بربندی نشته، بے حیايي نشته، بېلمازي نشته، سود کول پکې ډېر زیات دی. سود سوچ وکړئ که نه، په دې خپل علاقه کې، په دې خپل کلي کې سوچ وکړئ، په دې بازار کې سوچ وکړئ څومره سود روان دی. الله ما ته خبر را رسي، د خپل کلي د دې علاقې خبر راته هم را رسي چې څومره کسان په سود کې ککړ دي، څومره کسان سود کوي. صرف دا یوه خبره ده چې پیسې جمع که، حلال او حرام یې مه کوه، خو پیسه جمع که. زامنو نه مې اورېدلي دي، مولي صاحب پلار راته وایي چې پلانکي زامنو ته وګورې څنګه څنګه پیسې ګټي، تاسو هسې ناسې. موږ ورته وایي چې دا خو د سود دي، چې تاسو د سود دا پیدا کوئ که نه، ته د سود دا پیدا که که نه، چې هغه سود دی نو ته هم پیدا که که نه، خو پیسې پیدا که. دویم زمونږ په علاقه او زمونږ په سیمه کې سود ډېر زیات عام شوی و. درېیمه وجه چې د ظلم زیات دی، ظلم زیات دی. هر هغه انسان چې د هغه ذره بره طاقت رسي که نه، هغه خپل زور استعمالوي په کمزوري باندې. ظلم او ستم څومره زیات شوی دی. که هغه په غټه سطح دی، د زمونږ د ملک په سطح دی، او که د عوامو په سطح دی، که د ریاست د طرفه ظلم دی، که د عوامو د طرفه ظلم دی. ظلم زیات شوی دی، ظلم ډېر زیات شوی دی. الله په دې سوشل میډیا باندې یو ویډیو چلیږي، یو زنانه ده، یقین په الله وکړه چې د هغې ویډیو ما کله کتلې، ما ورته جوړلي دي. زه د هغې ویډیو د پوره اورېدو طاقت نه لرم. د هغې په هغې اواز کې دومره درد دی. زمونږ یو خورکۍ ده، په بورکه کې پټه ده، د خپل خاوند تصویر په لاس کې نیولی دی او ګرځي. وایي ماله زما خاوند پیدا کړئ، سر وهلي بار وهلي پسې ګرځي. او د قرآن آیت وایي څنګه چې یعقوب علیه السلام به فرمایل چې یا اسف علی یوسف، ای افسوس یوسفه. و یعقوب علیه السلام په یوسف پسې غمجن ګرځېده. زه خپل یوسف د ادارو نه غواړم، زه په خپل یوسف پسې ګرځم. څومره ظلم شروع دی، بربریت شروع دی، زیاته شروع دی. یو تور سری سر وخلی ګرځي، ما ته زما خاوند وښیه که نه چې مړ دی که ژوندی دی. ظالمانو دا خو ورته ووایه که نه، موږ شهید کړی نشته وایه چې زړه یې صبر شي که نه، که ژوندی خو ملاقات یې ورسره وکړه که نه، وایه دا ستا خاوند دی. الله
ظلم او زیاتې چې کله شروع شو کنه چرته په دغه ملک او دغه ریاست خاطه ورځ نه مومي ملک د هر قسمه ګناه سره چلیدی شي د شرک سره د کفر سره د هر ګناه سره ملک چلیدی شي خو د ظلم سره نشي چلیدی چې کوم ملک ظلم کېږي کوم ریاست کې ظلم کېږي کومه علاقه کې ظلم کېږي دغه علاقه به خاطه ورځ نه مومي ظلم زیات شوی دی زیات شوی دی هغه کو د ریاست د طرفه دی کو هغه زمونږ د عوامو د طرفه دی نه هر سړی چې څومره طاقت رسي دومره په بل باندې ظلم کوي یوازې د ریاست نه ګیله نه ده په خپل کلي علاقه کې وګوره کنه په دې خپل کلي علاقه کې وګوره زورور سړی دی مخې ته وله څوک نشي راتلی هر څومره شاملات راګیري هر څومره خوړونه راګیري هر څومره میدانونه راګیري څوک ورته ویلی شي چې دا ولې کوي کو یو غریب سړی چېرته معمولی یو انچه دیوال وخوشو ټول کلی پسې راپاسېدلی که نه یې راپسې څه کوي لارې بند دی ظلم او زیاتې چې کوم ځای کې شروع شو دغه ځای به چېرته په امن سره نه وي نبی علیہ السلام یو صحابي ته وصیت کو ای زما صحابي د مظلوم د نه ځان وساته ګورې مظلوم د نه اتق دعوة المظلوم د مظلوم د نه ځان وساته تا ورته سپېړه ورکړه تا ورته کنځلې وکړې چې تا ورسره څه کول هغه دې ورسره وکړل تا پسې مخ نه شو راګرځولی جستانه لږ اخوا شو که نه اسمان ته وکتل وی الله ته خو وینې نو الله ته خو وینې نو زه هم ای ظالمه چې کله مظلوم اسمان ته وکتل ووایه زما بدې ورځې شروع شوې وایه زما بدې ورځې شروع شوې ځکه حدیث مبارک کې راځي و چې د مظلوم اواز څنګه د خولې نه وځي دا ډایرکټ د الله د عرش سره ډغره وي د الله او د مظلوم په منځ کې پردې نه وي او چې کله دا عهد د الله عرش ته ورسي الله تبارک وتعالی فرمایي ای مظلومه زما دې په خپل ذات باندې قسم وي زما دې په خپل لویۍ باندې قسم وي زما دې په خپل لوی شان باندې قسم وي چې ستا بدله به د دې ظالم نه اخلم اگر چې لږ وخت پکې ولګي اگر چې لږ وخت پکې ولګي د خپل علاقې ظالمانو ته وګورئ که نه چا چې به ظلمونه کول د خپل علاقې مشران رایاد کوي د خپل علاقې د ټول نه لوی ظالم رایاد که نن سبا بینوسي خیر غواړي الله تبارک وتعالی د مظلوم چرته بې ځای نه بیایي نو دویمه وجه ما ته د دې عذابونو چې ښکاري هغه ظلم او ستم ما ته ښکاري ظلم او زیاتې او ستم الله نو یو خبره درته کوم یو خو د علماو ګستاخي مه کوئ د علماو بېعزتي مه کوئ زه دا نه وایم چې زما د پارټۍ او زما د جماعت د عالم قدر کوه زه وایم چې په نومې عالم دی دغه قدر کوه په نومې عالم دی دغه قدر کوه تېرو ورځو کې زه دلته کې د حسن مولوي صاحب سره په جومات کې په دکان کې ناست وم یو تن راغی د یو مولوي صاحب نوم یې واغست پلان کې شته داسې په الفاظو واغستم چې موږ یو عام سړی یادو پلان کې شته
ما ورته حسن مرسل ورته را خو دلته نه او نه دلته راځي دلته نه راځي او نه دلته یي روان شو معمولي صاحب ته لکه دا هلک دی د دې کلي دی مې راوی غواړه چې راغی که نه ما ورته ای پلان کیا داسې مو وایه چې پلان کې شته وایه پلان کې مولي صاحب شته د هغه له قدر کوه لږ عزت کوه ستا نه به په عمر کې هم کشري عمر کې به درنه کم یقینا هر څنګه چې دی عالم دی داسې نوم ورته ماله اگر چې دا نوم د هغه نوم د څه بده خبره نه ده خو لږ عزت دا ده چې ته پلان کې مولي صاحب شته زه دا نه وایم چې زما د جماعت د عالم صرف قدر وکړه زه هم په نوم عالم چې دی د هغه قدر کوه د هغه عزت کوه د هغه احترام کوه داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام